چې ما سره تقریبا د نن یو اتر ورځې مخکې د کراچۍ نه رابطه وشوه او هلته نه ماته یو کس یو ویډیو راولېږله بیا هغې ماته خپلې خپې وښولې چې هغې کې مکمل سیخونه ورکړي شوي وو هغې کې سګرټې ورکړې شوې د هغه ځای نه مونږ ډاکټر سره رابطه وکړه چېرې د دې علاج پکار دی ځکه چې دا خو ما له لور راکې ما له ماشومه راکې ستاسو خبرې سره زه اتفاق کوم مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زه دلته راوغوستم او زه ډېر زیات فخر محسوسوم چې زه دومره ښکلې درانه مشرانو په منځ کې ناست یم نو زه یقین وساتئ خپل ډېر فخر محسوسوم او زه سلام پیش کوم تاسو ټولو ته چې تاسو کې احساس دی او نن تاسو دلته کې راغونډ شوی د خپلې پښتون بچی دپاره زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم زه به ستاسو لږ شانتې ټایم علم به ستاسو یو 2 منټه تاسو اجازت وي چې زه تاسو ته دا خبره کلیر کړم داسې چلو شو چې ما سره تقریبا د نن یو اتر ورځې مخکې د کراچۍ نه رابطه وشوه او هلته نه ماته یو کس یو ویډیو راولېږله او ماته یې ویل چې دلته کې یو پښتنه ښځه ده او هغې سره زیاتې شوې دی ما چې هغه ویډیو وکته ما ته دا پته نه لګېده هغه ته ما دا وویل چې یاره دا ویډیو نوې ده که دا زړه ده نو ما ته خو دا پته نشته خو دا ویډیو ده هغه ویډیو هغې چې کوم ځای نومونه واغېست نو هلته زما ملګري ما هغوی ته ولېږل هغې کنفرمیشن وکړو ما ته یې ویل چې او دا کیس روان دی او دا اوس ریسنټلی دا ویډیو ده هغه متعلق هغه چینل سره رابطه وکړه بیا ما هغه ویډیو چې وکته نه د هغه ښځې څه نمبر و نه چا سره د هغې رابطه وه خو ما هغې له د انساني بنیاد باندې اواز اوچت کړو چې زمونږ یو خور په تکلیف کې ده او په کار دی چې مونږ دې له اواز اوچت کړو د هغې نه پس ما ته دا پته نه وه چې دا دومره دردبري یو کهاني ده دومره تکلیفونه په دې باندې تیر شوي دي نو دا ښځه چې څنګه دغه نه راغه د کچې ایریا نه نو دې ما سره خپله رابطه وکړه او ما ته وویل چې یاره زه تاسو سره ملاقات کول غواړم بیا موږ پېښور کې افس ته راوغوسته بیا دې ته ما وویل چې یاره ما ته اف آی آر راکړه اف آی آر چې راکړو نو هغه 2 میاشتې زوړ اف آی آر دې کې شو بیا هغې ته ما وویل چې یاره څه خبره وي نو ما ته به بالکل داسې خبره کوې چې هغه ته سبا چېرته یو ځای کې ودرېږې چې کې دروغ نه وي هغې ما ته وویل چې زه به تا ته بالکل حقیقت خبره کوم بیا هغې ما ته خپلې خپې وښولې چې هغې کې مکمل سیخونه ورکړي شوي وو هغې کې سګرټې ورکړې شوې د هغه ځای نه مونږ ډاکټر سره رابطه وکړه چېرې د دې علاج پکار دی ځکه چې دا خو دا کوم جراثیم را روان دي نو هسې نه چې دا څه بل طرف ته لاړ شي دا ماشومه بقول د مور ځکه چې اوس دې کې ډېرې خبرې راغې نو زه تاسو ته را ډیټیلز ویل غواړم بقول د مور چې زه کور نه بهر تلم خپله زما یو لور د واده شوې ده زما هسبنډ په کراچۍ کې دی د هغه هلته دوکان دی زه لور کره تلم زما دا کور کې دا لور دلته کې وه او زه چې راغم زما لور نه وه بیا ما خاوند سره رابطه وکړه چې خاوند سره مې رابطه وکړه هغه ما ته وویل چې ته فلحال صبر وکړه رشته دار وکړه وګوره کیدای شي چې تا ورسره جنګ منګ کړي او دا د خفګان نه چا کره تلي ما د هغې انتظار وکړو په سبا شپې باندې ما ته د سکر نه ټلیفون کېږي او زما لور ورسره ده ما ته لور وایي چې دې سره خبرې وکړه چې خبرې مې ورسره وکړې هغې سړو ما ته وایي چې ستا لور مونږ سره ده دا سکر ته مونږ راوستې ده او ته 30 لک روپو غم وکړه او مونږ له پیسې راوړه وایي زه ورته په ژړا شوم ما خاوند ته وایي زما خاوند په هغه نمبر باندې رابطه وکړه کوم چې زما لور دغې سړو ته وایي چې زما مور سره رابطه وکړې ما دې زنانه ته تپوس وکړو چې ستا د لور سره څه موبایل وغیره و خو چونکې د هغې عمر ډېر کم و نو هغې وایي چې زما دا موبایل به کله کله و نور هغې سره چېرته موبایل موږ نه دی ورکړی او نه چېرته دا د کور نه داسې وتې ده اوس دا د دې ځای نه هلته څنګه ورسېده دا ځان له یو میسټري ده دا به علي کلیر کېږي چې کله دا ماشومه بازیاب شي ځکه چې دا د دې ځای نه سکر ته تلل نو دا ډېر لوی مزل دی لکه داسې په یو ټیم کې یو سیکنډ کې نه کېږي بیا د زنانه دا خبره وکړه چې کله زما دلته کې دا واقعه وشوه دې ما نه 30 لک روپو ډیمانډ وکړو نو موږ ورته په ژړا شو 2-3 ورځې مو ورته وژړل نو بیا دې موږ ته وویل چې زه 15 لک روپۍ تاسو راوړئ او دا خپله لور هم یوسئ ما دلته کې څه خپل کالي دغه کړ څه ما قرض را واخېسته بله تاسو ته یو خبره کوم دا ښځه چې ده دا د مردان ده د دې پلار په شیخ ملتون کې اوسېږي دا خاوند دی چې دی دا د 400 دی مونږ دا خبرې په دې نه کوو چې دا د پښتنو د کوز دا 400 مردان ته راولم نو موږ دومره بې حسه یو چې دا مردانوال پیشه بل وي 400 وال پیشه زه دا تاسو ته دا خبرې کلیر کوم مشران یې چې تاسو ته پتې دا اوسه پورې ما چاته نه دي ویلې دا زنانه د مردان ده خاوند دی د 400 دی خاوند دی په کراچۍ کې روزګار کوي اوس خبره داسې ده چې کله دا زنانه دلته نه تلې ده نو خاوند ولې د هلته نه راغلی دی دا د دې ځای نه تلې ده دا ښځه خاوند او یو زوی دا 3 کسان په هلته سکر ته رسېدلي دي د ډاکوانو ورته ویلي چې تاسو څوک څوک یې دی ورته ویلي چې خاوند دی زوی دی او زیم
ایو ته ویلي دي چې نه ته به یوازې راځې تا ته زه دا پوینټ خیم ته به دې پوینټ کې یو پمپ دی ته به دې ته راځې دا هغه پوینټ ته تلې ده پمپ نه کوز شوې ده 2-3 غنټې دا ډاکوان داسې وي چې تاسو کله د ګاډي نه کوشئ نو دوی تاسو له ډایرکټ نه راځي دی اول ګوري چې دې سره څوک دي نو دوی 2-3 غنټې په تاسو تیریږي را تیریږي کله به سره ودرېږي دې لپاره چې چېرته هسې نه پولیس پکې وي چاته وینا کړي نو چې کله تاسو خو ستړي شئ تاسو واپسي کړئ نو دغه ټایم هغه ته دا اندازه شي چې اوس دې سره څوک نشته نو هغه تاسو پسې راشي موټر سایکل راغلی دی زنانه یې ځان پسې کېنولې ده د زنانه د موټر سایکل کېناستو نه مخکې د موټر سایکل د نمبر تصویر اخیستی دی بقول د زنانه او دا ما خپل خاوند ته لیږلی بیا زه یو کور ته بوتلم او په هغه کور ته چې بوتلم نو ما ته ویل چې ته کېنه پیسې راکړه موږ د لور راولو نو اول ما سره د لور خبرې وکړې ما لور سره خبرې وکړې خپلې لور سره بیا ما پیسې ورکړې د هغې نه پس دا سړي غیب شو د شپې چې دی راغه راتلو سره په ما باندې وال ټکول شروع کړو او ډېرې بخښنې سره دلته کې ډېر ښکلي مشران ناست دي زما په دې خوله چې د الفاظ ادا کوم نو ماته شرم محسوسېږي خو دې سره زنا بالجبر وشوه هلته کې بیا د هغې نه پس 78 ورځې دې په دغې کور کې تېر کړي دي خو 78 ورځې مسلسل به قول د زنانه چې نوې نوې خلک به راتله او زه به اول والم ما به چغې والې د هغې نه پس به بیا 2 کسان 3 کسان دا به نوې نوې راتله اوس دا پیسو دپاره هم کېدی شي هر څه دپاره خو 78 ورځې مسلسل چې کله ما سره زنا بالجبر وشو نو زه ډېره زیاته غیر شوم طبیعت مې خراب شو بېهوشۍ ته لاړم نو دوی ماله د یو آس دپاره زه بوتلم هغه ځای ته کوم ځای کې چې زما لور دي دیره کړې وه زه هغه ځای ته بوتلم چې زه خپل لور سره ملو شم چې کله زه لور سره ملو شم لور مې زیاته په تکلیف کې واغې ځان له جړل ما ځان له جړل خو لور بیا ما ته پرېښوده نه زه به یو ځای کې ساتلم لور به مې بل ځای کې ساتله د هغې نه پس بیا دوی ما ته دا وویې چې ته صبر وکړه او موږ د دې خبرې یو حل راوباسو ما ورته چې تاسو 15 لاک ډیمانډ ودله ما روړي دوست تاسو موږ ولې نه پرېږدئ خو دا 4 ورځې 15 ورځې 6 ورځې چې ما کوم هلته تېر کړي دي نو دې کې مسلسل سوري ټو سه ما سره زنا بالجبر شوی دی کومې چې ما د لور په ځای کې تېر کړي هغه کوم ځای کې چې زما لور وه د هغې نه پس چې هلته کې زما طبیعت مکمل غیر شو او زه ډیډ لیول ته لاړم نو دوی ته دا اندازه شو چې دا خو مري نو ما ته وویل چې زه ته اوس لاړ شه او 15 لاک روپۍ نورې راوړه او دا لور دې بوده خو په یو شرط به ځې چې ته به دلته کښېنې او موږ له به ویډیو جوړې ما دوی ته دا وویل چې زه دا ویډیو نه جوړم نو په هغې کې په ما باندې 2-3 ورځې وړې دی چې ته به دا ویډیو جوړې او ته به دا اقرار کوې چې زما د دې دا لور چې کومه ده دا فلانکي د ډاکو زوی ته په نکاح شوې ده دا هغې په خپل لومبي سټیټمنټ کې موږ ته ویلي بیا وایي ما دا بیان نه ورکولو نو دې زه په 6 لاک روپۍ باندې په یو بل ډاکو باندې دا مور چې دا دی په یو بل ډاکو په 6 لاک روپۍ خرڅه کړه او دا کم ډاکو چې دې سره ناست دی یو ډاکو لګېدو په بل ډاکو باندې دا ماشومه په 8 لکه خرڅه کړه 15 لاک یو واغېشتې 8 لاک روپۍ په بل ډاکو دا ماشومه بله خرڅه کړه جی جی بیا چې کله دا ماشومه دغلته کې ناسته ده دې زوی ته کال کړی دی چې یاره بچي دی خو ما نه پرېږدي دی ما ته وایي چې دا ویډیو به جوړې الې به راځې هغه ویډیو هغه وایس ریکارډینګ ما سره موجود دی که د چا پکاري زه یې وله ورکولی شم بیا ما زوی ته کال کړی دی زوی زه منې کړم چې ته مه کوه مورې که تا دا ویډیو جوړه کړه هسې نه چې بیا دې نه را پرېږدي نو ما ورته ویل چې ما سره بله لار نشته ما سره آپشن نشته زه که ویډیو نه جوړم نو زه به دلته ناست یم کېدای شي چې په دې ویډیو سره د دې کې دومره احساس راشي او ما او دا لور مې در پرېږدي دوی ما ته دا وي چې تا به موږ سره د لور پرېږدو چې ما ویډیو جوړه کړه وایي ما ته یې چې ته لاړ شه اوس 15 لاک نورې راوړه او دا لور دې بوځه د هغې نه پس دا راغلی ده سکر ته خاوند ته پولیس ته تللي دي پولیس ته یې جړلي دي پولیس ول اف آی آر نه اخېستو د ډېر جړا فریاد نه بعد یو اف آی آر شوی داسې براینام اف آی آر شوی دی هغه سړی چې دی ځان خلاصوي داسې یو اف آی آر شوی دی دفعات یې پکې داسې لګولي دي چې لکه د هغې پکې که موږ څوک ونیسو چې دی خو یې ونیسو په دې بل ګیټ ورته وایي چې ځه ځکه چې دا خو تاسو ته ټولو ته پته ده چې هلته کې څه روزګار روان دی لکه صرف هسې براینام خو دوی بیا هم وایي چې ځه دومره خو د قانون په دغه کې به یو شی راشي که سبا موږ چېرته کې اواز وچېته چېرته ځو نو چې موږ سره سرکاري یو کاغذ وي نو 2 میاشتې مخکې دا هر څه شوي دي دې کې دې هر ځای ته تللې ده هر چا له تللې ده بیا دا میډیا له تللې ده کراچۍ کې هلته کې دې پریس کانفرنس کړې ده خبرې کړې ده هلته نه دا راغه دلته اوس دې کې زه تاسو سره یو څو خبرې شیر کول غواړم مونږ نان پولیټیکل خلک یو زمونږ یو سیاسي ګوند سره تعلق نشته ټول سیاسي ګوند مشران زمونږ دپاره یو شان دي قابل احترام دي مونږ د ټولو عزت کوو مونږ اواز اوچت کو د هغې نه پس ما سره ډېرو خلکو رابطه وکړه او ما ته
یو ویډیو د دې مور رولېږله یو وایس یې راته رولېږلو وایي ته دا وګوره او وایي ته ویډیو جوړه کړه چې دا مور دا خپله لور خرڅه کړې ده. ما ورته زه دا نشم کولی. ما ته یې ویې چې ته دا ووایه چې دا د خپله لور خرڅه کړې ده. ما هغوی ته وویې چې زه دا سټیټمنټ نشم چلولی. ولې نشي چلولی؟ ما ورته ویې چې دې کې زما ماشومه پکار ده. د ماشومې د بازیابۍ نه مخکې زه دا شی دې حد ته نه رسوم چې زه دا شی یو بل طرف ته بوزم. ما له لور راکې، ما له ماشومه راکې، ستاسو خبرې سره زه اتفاق کوم دا مور ده. تاسو دا بلیم کوئ چې دا مور ټیک نه ده. تاسو دا بلیم کوئ چې دا مور ټیک نه ده چې د قانون آئین مطابق څه سزا یا مولا ورکې. دلته د پښتو روایات شته د هغې مطابق به مو سزا ډبل سزا به وله ورکړو. خو که دې وخت کې زه په دې کې انخلم چې دا مور یې ټیک نه ده او مور یې خرڅه کړې ده نو تا سره څه ثبوت دی چې زه په دې باندې په دې ګراوند باندې ودرېږم او زه دا ووایم چې دا مور خرڅه کړې ده. زه په دې اهلیت کې نیم چې زه تا سره په دې سټینډ والم. ما سره ته په دې سټینډ واله چې دا ماشومه راولو. د هغې نه پس دلته کې زه به ورته که دلته کې صحافیان ایمان به خفه کېږئ نه خو ضمیر فروش خلک هغې دې شي له بېل رنګ کوشش ورکړو او دا یو نوې خبره یې راوویسته چې دې خپله لور خرڅه کړې ده. زما دغې سره کار نشته. زه صرف تاسو نه دا تپوس کوم تاسو دلته څومره مشران یې تاسو کې یقین وساتئ کچ چاته به دننه څوک نه تللی کچ چاته به تللی دننه به نه تللی. دا زمونږ د مردان دومره تکړه زنانه ده چې دې خپلې لور له هلته کس وکتو او بیا لاړ او بیا په کچه کې دومره دننه لاړه چې هلته ډاکو مو یېرېږي چې چېرته بل ډاکو مې ونیسي. زه په دې حیران دا زما لکه لاجیک لکه زما ذهن دا خبره نه مني چې په دې خیبر پښتونخوا کې دومره ښکلې ماشومې ته د اخېستو دپاره څوک نو چې دا د دې ځای نه ځي او په 8 لکه روپۍ دا خرڅوي. زه دام د سره منمه چې دا دې خرڅه کړې ده. زه دې ته هم تیار یم. ما له دا لور راکړې. زما هېڅ دغه سره کار نشته. ما ته خپله لور پکار ده. زما پښتون لور ده. بیا ما سره یو بل کس رابطه وکړه چې د دې کرکټر ټیک نه دی. ما ورته زه څوک یم چې زه دا جج کړم چې دا ټیک دی او دا غلط دی. زما د هغې مور سره کار نشته. ما د هغې ماشومه پکار ده. زمونږ بچی ده. تاسو ما څه نه ډایورټ کوئ د دې نه. زه دا خبره تاسو ته کلیر دې لپاره کول غواړم چې تاسو ته پته وي. بیا د هغې نه پس پکې داسې وشو چې څه مشران راووته او هغوی دا یو خبره وکړه چې هغه ماشومه بازیاب شوې ده. هغه نه ده بازیاب شوې اوسه پورې. 3 بجې زما لاست زما خپل ټیم سره شوی دی. ویډیو مې پرې ریکارډ کړې ده. دلته مې ویډیو وښوله. پلار یې موږ سره دی. رور یې موږ سره دی. زه تاسو 3 بجې خبره کوم. اپریشن سټارټ دی. بله یو خوشحاله خبره تاسو کوم د دې ماشومې د وجې 2 ماشومان نورې بازیاب شو. یو کرسچن ماشومه چې هغه غریبه په نوکرۍ په دغه راوستې وه او هغې ماشومې دا وویل چې ما به دې سره لوبې هم کولې. دې بلې ماشومې سره به ما لوبې هم کولې. یو دا ماشومه بازیاب شوه. یو د 9 کالو یو ماشومه بازیاب شوه چې هغې په یو 50 ساله سړي باندې خرڅه کړې وه. نو الحمدلله اپریشن سټارټ دی. ډېر تیزۍ سره سټارټ دی چونکې دا شی ډېر زیات انټرنیشنلي لیول ته تللی دی. دې کې داسې قوتونه دي چې هغه دا نه غواړي چې دې وخت کې د ټول پاکستان پښتانه په یو پیج ولاړ دي او هغه دې وخت کې د بلوچستان نه ډېر پښتانه راوتي دي د لشکرو په دغه کې راوتي دي چې بس ته مونږ ډیډلاین ورکړو 2 ورځې هغه نن ختم شو او مونږ راوځو. پرون په دې کې ډومبې پروټیسټ شو. ابراهیم حاجي صاحب دي په روکو زمونه تلم زه دې شکریا ادا کوم چې دې کې سټینډ واغښتو او پروټیسټ یو یو سټارټ یې واغښتو. زه صرف دا یو خبره کوم او تاسو ټولو نه دا یو ډیمانډ کوم چې مونږ په دې باندې سیاست نه کوو. دا زمونږ لور ده. دا داسې ده زما لور ده. که دا ریاست نه راځي د دې 15 لک روپۍ زه ورکوم. صرف به زه ورکوم. یو کس به هم نه ورکوي. که دا نشي کېدی په پیسو خبرې زه دې ته هم تیار یم چې زه خپله لور راولم. که دا مور ککړه وي پلار یې ککړي د دې تربیت زه کوم دا به پرورش زه کوم ساتم به زه واده م وله زه کوم تعلیم هم پې زه کوم. خو داسې خو نه ده که نه چې زما ماشومه به د دې ځای نه ځي او بیا به پې مونږ سیاستونه کوو. بیا به مونږ وایو چې مور یې داسې او پلار یې چې کله راشي دا ماشومه دا به ډېر کلیر کټ وایي چې زه چا بوتلی یم په کومه لارې بوتلی یم چا خرڅه کړم چا را باندې اوبه څکلي دي کوم ځای مې ډومبې شپه کړې ده. هغه خو وړه ده جي هغه به هر څه خبره کوي. داسې خو غټ سړی چا به دروغ وایي. بل هغه په تکلیف کې ده چې یو انسان په تکلیف کې وي نو هغه غواړي چې د خلکو ته د سزا میلو شي نو هغه به اتوماتیکلی. بل جي تاسو هغه هلک کتلی دی تاسو د هغه شکل ته کتلی دا ګل په شانتې ماشومه به د امور بوزي په دغه بدرنګ ډاکو باندې به خرڅوي چې د هغه نه دین شته نه ایمان شته. هغه صرف یو انسان هم ورته حیوان
د حیوانانو په معاشره کې لوی شوی ماشوم باندې به زما پوښتنه د ګل په شانتې ماشومه خرڅوي چې د هغې مور دا کلیم کوي زه نه یم مور یې دا کلیم کوي چې زه حافظ القرآن یم زه دلته درس ورکوم تاسو نه تپوس کوم دا دماغ هم څه شی شته چې یو ښځه به دومره غورځېږي ښه اوس زه تاسو ته یوه بله خبره کوم چې زه راتلم دا مور یې روانه وه اوس ما ته پته نه شي دې وخت کوم ځای کې خو زه واپس راغلم او زه تا ته یو ویډیو درلېږم او په قرآن لاس کږدم چې نه ما دا خرڅه کړې ده او نه زه دې کې انوال یم زما لور راولې که زه ککړې ماله سزا راکړي موږ دا خبره لکه یو طرف ته یې لور لاړه او یو طرف ته زه صفایانې غواړم لکه دا عجیبه موږ پښتانه یو ما نه به لور هم تلي او بیا به زه په قرآن لاس کږدم او تاسو ته به وایم چې زه صفا یم لکه موږ دومره غورځېدلې ښه بیا پښتون ده د خپل لور په نوم باندې موږ دا سیاستونه دا هلته څنګه ورسېده دا چا بوتله دې سره څوک لاړه زه د دې جوابونه تاله د کوم ځای نه درکړم دا ټیم د دې خبرو دی کوو به که نه دا ټول هر څه به کوو خو دا ټایم نه دی دې وخت کې زه دلته کې چې څومره مشران ناست دي د قومي اصلاحي تحریک پاکستان د دې جنډې لاندې چې څومره تحریکونه والا راغلي دي زه هغوی ته دا یو ریکویسټ کوم نن ټایم دی اپریشن سټارټ دی انشاءالله ما ته خو دا ویلي دي چې نن شپې به موږ تاسو ته ماشومه درکوو باقي چې ستاسو څه لایعملي موږ به په یو که د پیسو وي که د کسانو وي که د ګاډو وي که د مال جاني په هر لیول تاسو به حکم کوئ او موږ به مخکې یو انشاءالله اوس تاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زه تاسو ټولو ته سلام پیش کوم چې تاسو کې احساس او تاسو ټول نن دلته د ډېر لرې لرې ځایونو نه راغلي ډېره مننه جي ډېره مننه تھینک یو سو مچ